الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. سورة نازعات ترتیباً د سورتونو د قرآن نه یو کم اتیا 79 او په نزول کې 81. بعد النبا وقبل الانفطار. بعد النبا وقبل الانفطار. او دې صورت ته صورت ساحرم وي او دې صورت ته صورت تامم وي. صورت ساحره ورته وي او صورت تامه ورته وي. ساحره چې ساحره ساحره خلاصہ ربط دا ده چې دنیا کې سختی راوستې شي نو آخرت کې هم راوستې شي. دنیا کې نعمت ورکول شي آخرت کې ورکول شي. خلاصہ په ابتدا کې شواهد دي او تخفیف دنیوي دا غي و نمونه ده. په درمیان کې دلایل عقلیه برای ثبوت قیامت. دلایل عقلیه برای ثبوت قیامت. ابتدا کې شواهد تخفیف دنیوي یو نمونه، په درمیان کې دلایل عقلیه برای ثبوت قیامت او تخفیف اخروی او دارنګه بشارت ده او په آخر کې شکوه ده. نو دا د دې خلاصه ده. په آخر کې شکوه. والنازعات غرقا قسم دا شواهد. قسم دي قسم دي په روح د کافر منی کله چې غوپی وهي وستېکیږي په غوپی سره. والناشطات نشطا او بیا مې دي قسمي په بیرته کوونکو ملایکو نشتن غوټې لره. والسابحات نو بعض خلکونه چې روح وباسي نو داسې به راکاږي په غوپې سره به یې راوباسي. والناشطات نشتن او بعض خلکونه ملایک به چې روح راوباسي لکه غوټې چې وسپړي. غوټه سړی په ونر سپړي که نه. والسابحات سبحا او قسم می دی پتون کو ملائکو سره په تیزی سره چې لامبو وایي په تیزی سره. والسابقات سبقا او قسم می دی هغه ملائکو منی چې مخکې کېږي راځي دربار الهي ته. فالمدبرات امرا او قسم می دی په تدبیر کوونکو ملائکو باندې امر د الله لرا. يوم ترجف الراجفه كذلك يسلط عليكم الملائكة. تقدير ده عبارة كذلك يسلط عليكم الملائكة. قسم دي وکوم ورځ چې اجړه کولی شي ځمکه
په جړقېدو سره یا اوجړقوي ځمکه جړقونکي تتبع الرابط رادفه ورپسې بشي په هغې باندې په هغې پسې ورپسې کېدونکي قلوب یومئذ زړونه په دغه وخت کې واجفه تېرېدونکي وي ابصارها خاشعه نظرونه به عاجز وي یقولون وی به انا لمردودون فی الحافره آیا موږ به واپس دا شکوه ده آیا موږ به واپس شو فی الحافره دوباره حالت ته یا اول حالت ته دواړه معنی اذا كنا عظاما نخره کله چې موږ شو اډوکي نخره سلولی شوي قالو وی بدوی تلک ایزن په دغه وخت کې ایزن کرتون خاسره یقینا دا واپسې د تاوان आवाज ورته کی واپس راشي واپسې د تاوان فإنما هي زجرة واحدة پس دغه واقعه ده یو وار ده فإذا هم بالساهرة په دغه وخت کې به دوی وي په میدان خالی باندې ساحره هل اتاك حديث موسى تخفيف دنیوي نمونه څنګه راغلی تا ته واقعه د موسی علیه السلام اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى کله چې راوبله اواز وکړه ته رب دا په وادي مقدس کې طوى طوى معنی څه ده اے سړیا دا طوى بدل دی د شپې وخت کې چې سړی ولاړ نو دا علم دی توصیفي جایز دی او څه ورته وي اذ نادى ربه کله چې ورته اواز وکړو رب د هغه په وادي مقدس باندې طوى او څه ورته وي اذهب الى فرعون لاړ شه فرعون ته انه طغى یقینا هغه سرکش دی فقل ورتوا هل لك الى ان تزكى اشته سره پاره چې تزان پاک کی بيد ظهور د معجزین چې معجزه ونه غواړي ځان پاک او دا غټه معجزه ده کنه چې ته پیدا کړې او ته هم د الله رب العالمین سره شریک پیدا کړې واهديك الى ربك فتخشى او خیم تا تلار د رب ستا چې ته ویریږي دا غنه فاراه الآیة الکبرى نو وی خودل هغه ته نشانی غټه عصا همسا ورته خودل فکذبا نو د تکذیب وکړه هغه او عصا انکار وکړ ثم ادبر بشات شو يسعى منډي والی فحشرا فنادا نو خلق را جمع کو او आवाज وکړو یریدوم اچغي مو اهل خلق راغون شي فقال نووي انا ربكم الاعلى جستاسو غټ ربي انا ربكم الاعلى فاخذه الله نوني ساغلرا نكال الاخره والاولى فعذاب د اخرت او د دنیا سره ان فی ذلک یقینا پدې کې لعبرة عبرت دې د من دا چا د پر یخشا شری عبرت څه ته ویل کی رد شی الاصلی انتم اشد خلقا دا دلیل عقلی برای ثبوت قیامت
دلیل عقلی برای ثبوت قیامت. انتم اشد خلقا اتفسخی تو پیدایش کی ام السماء بناها یہ اسمان چې جوړ کړی دی هغې لره رفع سمکها پورته کړی دی چھت د هغې فسواها برابر کړی دی واغطش لیلا او تیاره کړې ده شپه د هغې واخرج ضحاها راویستې ده رڼا د هغې ورځ والارض بعد ذلك دحاها او ځمکه یې غوړولې ده پس د هغې نه او دا بعد په معنی د معاصر مرادي باندې مفسرین او بل دا دی چې بل ذکر راځي ثم استوى الى العرش ځمکه هلته کې مخکې کړې ده او عرش او اسمان یې وروستو کړی دی فسواهن سبع سماوات. نو شبیر احمد عثماني فرمایي چې کله الله پاک د خپل جلال ذکر کوي نو اسمان مخکې کوي او کله چې د نعمتونو ذکر کوي نو بیا ځمکه مخکې کوي. اخرج منها راویستي د هغې نه ماءها اوبه د هغې ومرعاها ورشو د هغې چې خلک پکې سوري سري والجبال ارساها ارسل الجبال ارساها ارسل الجبال ارساها. او غرونه ارساها غرونو ته حکم کړی دی یا ارساها په معنا اوتاد دا هم راغلی متاعا لکم سامان دی ستاسو دپاره ولانعامکم د څورو ستاسو دپاره فاذا جاءت الطامة الكبرى تخویف اخروي فاذا جاءت الطامة سورة نبا کې مخکې دا آیت تیر شوی دی اما يتساءلون عن النبأ العظیم. فاذا جاءت الطامة الكبرى او کله چې راشي حادثه لویه یوم يتذکر الانسان کله چې یاد کې انسان ما هغه څه سعی چې هغه کړي دي وبرزت الجحیم لمن یرا او ښکاره بشي جهنم دا چا دپاره لمن دا چا دپاره چې هغه یې وویني فاما من طغى پس هغه څوک چې سرکشه دي وآثر الحیات الدنیا او غوره که ژوند د دنیا یا غوره کړی و ژوند د دنیا فإن الجحیم یقینا جهنم هي المأوى دا ځای د هغو دی. واما من خاف مقام ربي بشارت او هغه څوک چې یریږي مقام ربي دوه ترجمې دي مقام ربه دا یقیني چې په ما باندې الله رب العالمین ولاړ دی ما ویني ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. یا واما من خاف مقام ربي او هغه څوک چې یریږي د دې خبرې نه چې یو ځل به زه د رب مخکې ودرېږم رب ته به ما پیشي کېږي ونهى النفس او ځان بچ که عن الهوا نفس بچ که د خواهشاتو فإن الجنة هي المأوى جنت د ټکانه ده. يسألونك عن الساعة أيان مرساها تپوس کې ستانه په باره د قیامت کې ایان مرساها چې کله وي قیام د قیامت فيما أنت من ذکرها پس شي کې تاسو د ذکر د هغې نه الى ربک منتهى یقین رب ستاسو ته منتهى انتها د قیامت ته انما انت منذر من یخشاها یقینا ته یرونکې ده چا دپاره چې یریږي کأنهم یوم یرونا او گویا چې ویني دوی هغه ورځ چې ورځ د قیامت ده
نو لم یلبسو دوی بیسار نشي الا عشیتن او ضحاها الا عشیتن مگر بیگا یا د ساخ وخت او ضحاها یا د ساخ وخت د بیگا لپاره خو ضحا نه وي نو ضحا نه بعد عشیه الا عشیه او ضحاها یعنی عشیه کې د ضحا مقدار دا مراد دی او د زوال نه مخکې د ضحا وخت کم وي او د عشی وخت نو ضحا د نور هغه معلومه ده د عشیه نه یا ضحا د عشی اضافت برای ادنا ملابست ځکه دا دوانه طرفین د نهار دي او دا تحقیق کړی دی شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه الا عشیه او ضحاها نو دیزی پوری شو سبا ان شاء الله